کدا وطن آبادول غواړو نو مونږ ته کلکې ارادې پکار دي ټول راوچه چې غیرتي پښتنو دا ستاسو زړونو کې جذبې پکار دي کدا وطن آبادول غواړو نو مونږ ته کلکې ارادې پکار دي ټول راوچه چې غیرتي پښتنو دا ستاسو زړونو کې جذبې پکار دي ملګرو دغه سرې جنګې 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 پکار دي سری جنډې ملګرو دغه سرې جنګې پکار دي سری جنډې ملګرو دغه سرې جنګې پکار دي مونږ له غفار بابا رښتون پکار دی مونږ له ولي بابا جنون پکار دی مونږ د باچا خان ټول وسیو خلکا مونږ له پخپلو کې تړون پکار دی مونږ چې دا چاندر بدر کړي یو نن دا هغه خلکو مړه چودون پکار دی راځئ چې خپلو کې ټول یو شروڼو نن په دې خاوره کې بدلون پکار دی دلته یار ملګرو نه منو مونږ د بل اختیار ملګرو نه منو مونږ د بل اختیار ملګرو نه منو مونږ سترګې مو دغسې تل سرې پکار دي سترګې مو دغسې تل سرې پکار دي ملګرو دغه سرې جنګې پکار دي بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو مخکې خو کوثر صاحب ستاسو ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو موږ مقرره کړه دا زمونږ په د ضلع ملکنډ کې د پارټۍ هغه انټرا پارټي الیکشن هغه پروسس روان دی په دې کې داسې کار دی چې ممبرشپ کم فارم چې هغه تقریبا ټول خلکو ډک کړي دي او دا تاسو ګورئ دا ټول مشران راغلي دي ځوانان هم راغلي دي دا ټول د پارټۍ چې کوم کریم دي که هغه دا زموږ امیر اکبر ورور دی ناظم دی جولق بی دی دا طارق بی دی څومره کونسلرز دي ضلعي کونسلران دي تحصیل کونسلران دي نور ویلج ناظمان دي ټول راغلي دي د پارټۍ کریم خلک راغلي دي او هغوی د پارټۍ په اپراس مطابق داسې یو طریقې کار روان شوی دی چې د ټول په ډېر زبردست طریقه سره شوی دی خو دلته زموږ په پارټۍ کې یو څو داسې کسان دي چې هغوی د کوم ضلعي کمیټي د باچا خان مرکز جوړه شوې ده نو هغه بالکل د جانبدارۍ کار روان کړی دی او انلیګل غیر عیني تنظیمونه جوړ کړي دي نو زموږ دې ملګرو دا فیصله وکړه په اتفاق یې وکړو چې د 14 فروری پورې و زموږ مشرانو له پکار دی چې د چا سره کم عیني طریقه کار دی په فارم باندې په فارم سازی باندې چا سره کتاب دی او په یون کونسلو کې په عیني طریقه سره چې کوم تنظیمونه وشي هغه وشي او که دوی داسې راځي او په چترۍ باندې کسان راولي نو دا زموږ د ملګري وایي چې دا موږ نه منو د 14 تاریخ نه بعد به بیا چې دی موږ خپل یو عمل توی کوو او په هر یون کونسل کې و دلته چې کوم د پارټۍ مشران دي دوی وځي او هلته تنظیمونه جوړوي او هلته بیا باچا خان مرکز ته ورکوي ډېره مهرباني دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو د نننۍ غونډې متعلق خبره وکړه نو زمونږ غونډه هم په دې خبره کې دا او دا کومه غونډه چې موږ وکړه نو دا هم د دې تنظیم سازۍ په باره کې وشوه چې زموږ په ملکنډ کې چې کوم په پارټۍ کې دننه الیکشن دی د هغې په حواله باندې وشوه او زمونږ چې کوم غونډه وشوه نو موږ دا څومره ملګري چې راغونډ شوي یو موږ صرف دا یو خبره کوو چې په پارټۍ کې چې هر یو کار کېږي چې هغه په یو جمهوري عمل باندې وشي د یو جمهوریت لاندې وشي او دا پارټي چې کومه ده دا یو جمهوري پارټي ده دا د باچا خان بابا د ولی خان بابا پارټي ده او موږ د هغوی پیروکار یو او د هغوی وینا دا ده چې په پارټۍ کې چې څه یي نو دا په اکثریت باندې به کېږي نن تاسو ولید چې په دې باچا خان مرکز کې بټخیله کې د عوامي نیشنل پارټۍ چې کم پارامونه کم دغه ډک شوي دي هغې نه جوړېږي 32 ممبران نو الحمدلله اکثریت چې کم دی دا زموږ سره دی د عوامي نیشنل پارټۍ سره دی او موږ خپلو مشرانو ته دا وینا کوو چې په ملکنډ کې دي انتخابات وشي او په پارټۍ کې چې کوم اندروني الیکشن دی چې هغه کېږي چې په منصفانه طریقه باندې وشي او کومه کمیټي چې جوړه شوې ده دا د جانبداره کېږي نه دا غیر جانبداره جوړه شوې ده په دوی باندې د مرکز نه اعتماد شوی دی او موږ دا هیله لرو چې انشاءالله دا الیکشن به ډېر ښه په ښه طریقه سره به کېږي او دا به انشاءالله په تکمیل ته ډېر په ښه انداز سره رسي زه
چې کوم د کمیټې ممبران دي د ملکن او دوی د بچخان مرکز نه د دوی انتخاب شوی دی نو دوی د مهرباني وکړي په دې پارټۍ په ورکرانو او د دې په مشرانو باندې دي لږه نظرثاني وکړي لږ دی وګوري او جمهوریت طرف ته لږ سوچ وکړي چې د چا سره اکثریتي هر یو ورکر د دې پارټۍ چې کمی او د خاوري خدمت کوي او ان شاء الله دا امید دی چې دا الیکشن به ډېر ښه په باعزته طریقه سره په تکمیل ته رسي. ډېر غونډې په باره کې لږ تاسو ووایئ چې تاسو میټینګ ودرېده. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره شکریه چې تاسو موږ له مقرره کړه. نننۍ میټینګ چې دی دا د جمهوری عمل یو حصه ده. دا په جمهوریت کې راځي اختلاف همي او متفق کېده پکې همي. دا څه دومره غټه خبره نه ده. زموږ له الله تعالی ډېر ښه مشران را کړي دي باصلاحیت دي. هغوی به په دې رد عمل ښکاره کړي او اصلاح به وکړي او انشاءالله زه به خیر ته ورسي. او زما امید دا دی او دا خو د جمهوریت حسن دی چې اختلاف په یو پارټۍ کې نه نو په صحیح سمت به پارټي څنګه روانېږي. دا د جمهوریت یو عمل دی. دا به انشاءالله په خیر خیریت سره سرته ورسي او زما دا امید دی چې دا تنظیمونه به هم جوړ شي دا پارټي به هم فعال شي او انشاءالله دا قصې با کردار ادا کیږي. شکریه. د پیپل پارټۍ او د پی ډی آی او د مسلم لیگ نون د صدر نو زما په پاک د نېشنل پارټۍ نه استعفای او زه به بیا د پارټۍ ته جوړ نه یم ځکه چې قربانۍ زما دي د قیوم دي د شوکت دي د عبید د توصیف دي د نواز خان دي د لوی پټ دغه خلک دي دا بنده دي دا د نېشنل پارټۍ خلک دي په پوری د نېشنل پارټۍ جنډې ولاړ دي د الیکشن په ورځ منډې تړلې وي او د پیپل پارټۍ او د پی ډی آی یو کس په راشي وسته به د یونین کونسل صدر شي او وایي به د جلې تنظیم به وایي دا ماته پته نه وه بس په غلطۍ کې به صدر دا قسمه خبرې د پارټۍ مشرانو ته وایو په دې باندې اعتراض دي لکه په دې کې د ما په کار چې په خپله د پی ایس ایف د وخت نېشنل پارټۍ کې د پی ایس ایف د ټورنمنټ ډیګري کالج صدر صرف مسافر به کې صرف په دې قابلیت کې پیژنم چې دا نېشنلي دي دا څلور خصوص خپل زونه پیژنم لکه چې زما په دې نېشنل پارټۍ کې زما په کال 12 کاله دا هلي ځلې کوم نو دا نو قرار پیسو نو بابک صاحب د صوبې چې کوم دی نو د الیکشن کمیشن مشر دی درخواست ورکړو چې په دې پی کې 18 ملکن کې دا پارټي لګړې موږ راجم دی کړی دا او د اجازه او د شفیق خان د لیدل په قرباني ور کړی دي منډي تړلې متونه کړی دي نو قوت چې 75 سو راځي چې موږ پیژنو چې دا په نېشنل پارټي کې دی او هغه زموږ صدر شو جنرال سیکریټری شو هغه موږ قابل قبول بنئ او زمانه پر خبر کې څه غلطي شوې نو ما او معذرت کوم وس مبارک چې داخله تاسو د مرکزی دفتر ته روان شئ او د دې لږ تفصیلات موږ راکړئ. دا څنګه انټر پارټي کوم الیکشن شروع دی دا غو باره کې راغونډ شو او ان شاء الله د الله نوم د امید دی چې کوم 15 تاریخ ورکړی دی نو دا غي په باره کې چیرې لکه مونږ حکمت عملی بسي او څنګه دغه بسي نو په هغه دغه کې او په هغه باندې په تفصیل باندې خبرې وکړي. دا د ټول یونین کونسل یو اکثریتي دغه چیرې اون په ښه جمهوریت عمل باندې دغه ته زو او ان شاء الله د الله نوم د امید دی چې الله تعالی په 15 تاریخ دنګ ډیسټریکټ د کم انټر پارټي الیکشن دی الله تعالی په خیر خیرت باندې. زو اول د مانن ټي وی والا ډیر مشکور یم چې هغوی زمونږ نن کم د عوامي نېشنل پارټۍ په ضلعي سیکرټریټ کې چې کم زمونږ د تحصیل میټینګ وشو د پی کې 18 تحصیل بټخیلي هغې له کوریج ورکو نن چې زموږ کم میټینګ وشو نو هغه هم دغه زموږ د نورو ملګرو ستاسو سره خبره وکړله چې کم را روان الیکشن دی انټر پارټي الیکشن په هغې کې مونږ دا خبرې په ډاګه کړلې چې کومه کمیټي جوړه شوې وه د ضلعې په سطح چې دوی به غیر جانبدارانه الیکشن کوي په یونین کونسلو کې. نو د بدقسمتۍ نه هغه مشرانو کم چې زموږ ټاکلی شوي وو هغو لکه د ون سایډ خبره کوي خو بهر حال لکه انشاءالله کینو به او عوامي نېشنل پارټي چې نن په کم سټیج ولاړه ده نو دا د اجاز خان او ورسره زموږ د تحصیل د ملګرو د ډېر جدوجهد د ډېر ستړو نه پس
الحمدلله عوامي نېشنل پارټي دلته راغونډه شوې ده او زمونږ شکر الحمدلله لکه مرګري متحد دي د تحصیل ټیک ته د کدا د جمهوریت حسن دی چې کم هغوی څه کوي یا مونږ کم تنقید کوو دا تقریبا په هره پارټۍ کې دی خو انشاءالله دا مونږ چېرته هم منتشر کېدو او پارټي نه ورکوو زمونږ پارټي او زمونږ مرګري انشاءالله متحد دي او مونږ د دې خبرې نه خبرو چې دا تاسو په غلطه او الحمدلله دا ټول مرګري دا به یو ځل مونږ بیا راغونډو او د دې پښتنو د یووالي د پښتون قام د پرمختګ او سوکالۍ لپاره به انشاءالله دا سره جنډه ټول په شریکه نیسو او انشاءالله خپل قافله به مونږ خپل مرام ته رسو زه په لنډه باندې په یو څو شعرونو باندې ستاسو نه اجازت غواړم وایي مونږ پښتانه خاورې خځلې نه یو او مونږ چا چرته ازمایلې نه یو مونږ جانا نخلو د سر په بیه او مونږ خو هیڅ چا پیژندلې نه یو پښتنو وګرځئ که خپل چا نه کړی وایي پښتنو وګرځئ که خپل چا نه کړی او مونږ لیوني خو چرته تللی نه یو